علیکم ورحمت الله وبرکاته. دې وخت کې مونږه د شهر سنوم دی سلاله کې یو سلاله کې بیګا مونږه شپه وکړه د دوستانو سره او بیا سحر وخت کې مونږ ګرامو کاغې نه پس بیا راووتو او دلته کې یو قبر دی مشهور دا ده چې دا د حضرت عمران قبر دی. تاریخ کې خو عمران یو د موسی علیه السلام په زمانه کې د عیسی علیه السلام زمانه کې راځي امرات عمران او هغه خو دلته نه دی، خو د فلسطین علاقه کې دفن دی او خلک دا وایي چې دا هم پیغمبر تیر شوی دی، والله اعلم. ځکه 140,000 کم و بیش انبیا پیغمبران راغلي دي، نو پته نشته، خو دلته ډېره زیاته مشهوره ده، خلک زیارت لم راځي. بلکې په تاریخ کې یو دام راځي چې دا قبر ده حضرت صالح علیه السلام دی. او د صالح علیه السلام قبر چې مونږ تللی کوه تور ته بحر قلزم په غاړه باندې د تور سره خوا کې وادي سینا کې د هغه قبر دی. ممکن ده حضرت عمران دوی یادوي چې دا د هغه قبر دی. انبیا 140,000 پیغمبران دلته د الله لیږلي دي، نو بس مونږ به دا الفاظ ووایو چې مونږ لا نصدق ولا نکذب، هېڅ پته نه لګي، الله ته پته ده. خو دا ډېره لوی علاقه ده او یو مضبوط لوی ښار دی په عمان کې، لوی ښار دی په عمان کې، لکه څنګه چې مسقط لوی ښار دی دارنګې دا هم لوی ښار دی، یو آباد ښار دی، غټ غټ بلډینګونه لري. او دې وخت کې مونږ سره چې کوم دوستان دي، مهران صاحب دی مونږ سره، زمونږ چې اصل میزبان دی او مونږ سره مسقط ته راغلی دی، ما بچی دی انیس احمد مولانا صاحب او عدنان صاحب دی جو ہمارے یہاں کا بھی میزبان ہے اور ان کی خواہش تھی کہ آپ ضرور آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. اسامہ صاحب ہیں اور کہاں سے؟ مردان نہ اسامہ صاحب دی مونږ سره ډېر محبت قاری عبید الله شاہ صاحب کے ہاں ماشاء اللہ قاری عبید الله شاہ صاحب بالکل. او زمونږ چې په دغه کې شیخ ملتون کې دوستان دي، مولانا کفایت الله صاحب دي، د هغې سره نسبت لري. او زما ډېر نږدې ملګری زما ډرایور ظهور خان صاحب چې د پرون 12 غنټې سفر کړی دی، ګاډي چلولی دی، او زمونږ میزبان دی او محترم نوید صاحب د کوم ځای دی جی؟ مردان. ما ټول مردان د علاقې دا ځای قبضه کړی دی ماشاء الله. دا خو عبید الله صاحب دی او د تالاش دی، قاری صاحب محترم برخوردار دی جی. قاری صاحب کے بانجے ہے، قاری صاحب خورے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او جی محمد ظہیر صاحب رقم دے کہاں سے ہیں؟ خوشاب سے ہے، اور یہ ساتھی تو یہاں ہیں بنگلہ دیش ماشاء اللہ، یہاں خادم ہے یہاں کا. تو دا زمونږ ملګری دی، دا اجمل صاحب رور دی، نواب صاحب نومې دی ماشاء الله. نو دا زمونږ یو ګروپ دی الحمدلله. او د نورم دلته مقدس ځایونه دي. نو مونږ خو اصل کې راغلي یو د عمان د سیاحت په بنیاد، خو تاسو ته مینوال چې څوم زما بیان اوري، زما مقصد د داسې نه یو مطالعاتي دوره هغې کې ګورو، د علاقې تهذیب ګورو او د علاقې د خلکو چې څه اخلاقیات دي، خصوصا د مسلمان ملکونو د دوی نظریات عقاید، هغې باندې بیا مثبت منفي پهلو ګورو، او د امت دپاره د مخلوق دپاره په بیاناتو کې بیا موږ یو سلسله ګرځو. کوم مثبت پهلو دی بیانو، چې کوم منفي پهلو دی هغه بیا هم خلکو ته ښایو چې ځان ته ساتئ، لکه څنګه چې رب العالمین په قرآن شریف کې او حضور پاک په احادیثو مبارکو کې کوم قصص ذکر کړي دي، او د هغې نه کوم مثبت منفي پهلو د امت د هدایت دپاره وړاندې کړي دي. ما خپل ځانیم دغه سوچ دی، لکه جاپان ته لاړم، د هغې مثبت منفي پهلونه خلکو ته وښول، او ترغیبا او ترهیبا دغه رنګې به دلته هم کوو انشاءالله. وخت په وخت چې موږ څه وینو او د هغې نه څه دیني یا جغرافیایي او یا کم تاریخي مقاصد اخذ کولی به ترې اخلو، تاسو ته به پیش کوو انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله. دلته لیکلی دي چې ممنوع ادخال الاحذیة علی الذریح، چې یو به سپلی دننه نه داخلوي، بل ممنوع وضع المبالغ النقدیه علی الذریح، چې پیسې به نه ږدي ماشاء الله په قبرونو باندې. دا یو ډېره لویه خبره ده.
अच्छा دا له ډېر لویه خبره ده دا ډېر اوږد قبر دی السلام علیکم یا صاحب القبر انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون يغفر الله لنا ولكم ما داسې اورېدل د مرګرو نه چې دا څوک خو وایي چې دا یو قبر دی او یو قامت دی اوږد لیکن په ممکن ده الله ته پته ده خو کوم چې تاریخي ما اورېدل نو هغه دا دي چې دا متعدد کسان دي یو کس نه دی او ګڼ کسان دلته دفن دي او د ټولو نه بیا دوی یو اوږد قبر جوړ کړی دی ماشاءالله इसकी कुछ पुरानी तस्वीर भी लगी हुई है यहाँ पे अच्छा नजर आता है कि बिल्कुल पत्थर और इस तरह से पुराने जमाने में अच्छा 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 ये इब्तदाई दिनों के دي لیکلیو چې ذریعہ النبی عمران قبل 45 عاما 1960 کې دا تصویرونه د ښار غشتلی شوي دي او دا د هغې یو دغې لګولې دي کتبې لګولې ده او بهر کې الله اعلم الله ته پته ده او یا جی جی पहले रोजा मुबारक जो है यहाँ से शुरू है और ये सीमेंट करके सेव करे अच्छा सीमेंट का है पहले मिट्टी का था सो ये पहले मिट्टी का था यानी 40 साल पहले ये कब्र मिट्टी का था 63 years पहले फोटो ले 63 साल पहले ये मिट्टी का था अभी उन्होंने सीमेंट डाला है बाद में इसको बना के 45 years 45 साल हो 45 साल पहले ये मिट्टी का था और फिर ये बना गया कि क्या कहते हैं भाईजान कि ये एक कब्र है या 2 3 4 है यहाँ पे इख्तिलाफ ऐसा है ये उनका जो टाइम बता रहे हैं हजरत नबी इमरान अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के फादर उस टाइम का हिसाब से तकरीबन लंबाई थे उस जमाना तो इन्हें लंबा है कितना है वो कंफर्म नहीं है इसी एरिया में कौमो बेश ज्यादा हो सकता है यहाँ पे है आगे से है फर्स्ट में तकरीबन हाइट है ये 30 मीटर है यहाँ से शुरू करके 30 मीटर से मिनिमम जो है 10-15 मीटर उनका हाइट है बाकी कुछ कारण से इसको बड़ा भी रखा है लोग बोलता है 2 है 3 है कबर अच्छा इनका ये ख्याल है जदीदा ख्याल दे कि दा कम इमरान दे दा बीबी मरियम वालिद से मोहतरम दी हुई कि दा गदे बाहर के उस दा इलाका खुदे वक्त के ओमान के दा इकलीम ओमान लेकिन दा द तारीख जमा कम औकत वागदा दे कि दा इलाका यो वक्त के यमन सवा ځکه دې کې یو خار دی چې هغې ته اوس موضوع چې هغې خار ته زفار وای او زفار زمونږ په کتابونو کې په پخوانو کې د یمن خار حسابېده زفار هغه خار و چې د هغې نه به دا مشکڼې راتلې او د هغې نه به میلونه جوړول حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کوم حدیث چې راځي چې هغې کوم امیل په سوال مستعار و چا نه غوښتي او په غاړه کړی او هغه امیل ترې روک شوی نو هغه هم زفار یا زفار د هغې سره تعلق لري نو کتابونه وایي چې دا په یمن کې دی او دلته دوی وایي چې زفار دلته دی نو دا حصه په هغه زمانه کې ممکن ده د یمن حصه وه نو یمن ته خو د ډېرو پیغمبرانو راتلل ثابت هم دي نو که دا بالفرض وي د یمن حصه په هغه زمانه کې بیا خو به ممکن ده څه ترجیح د دې وي بهر کیف الله اعلم یقین سره موږ څه نشو ویلی او ما چې څنګه مخکې وایي چې دا بعضې وایي ګڼ قبرونه دي د دې خلکو خو دا سوچ دی چې هغه زمانه کې عمرو دغه قدونه اوږده خیر زما ذهن خدا ځکه نه مني چې دا ډېر زیات اوږد قبر دی دومره اوږده په دغه زمانه کې نه و ځکه دغه زمانې د هارون علیه السلام او د فرعون مجسمه چې راغلی ده د هارون علیه السلام قبر دا خو د عیسی علیه السلام نه مخکې تېر شوي دي په کوه طور کې مونږ لیدلي دي هغه لنډې دي دونه واړه نه دي د فرعون چې کوم مجسمه مونږ لیدلې ده د فرعون د موسی علیه السلام زمانه خو دې نه ډېره مخکې وه نو هغه هم واړه دي دونه اوږده نه دي یا د موسی علیه السلام قبر چې کوم نن سبا په فلسطین او اسرائیلو کې راځي او نبي اسلام عند الکثیب الاحمر ویلي دی ما نه دي لیدي خلکو لیدلی هم دومره اوږده نه دي یا د صالح علیه السلام قبر هم دومره اوږد نه دی نو او دوی دا وایي 30 میټر دی نو بهر کې لکه بل یو ملګري مونږ ته وایي چې دا یو کس نه دی
دا ګڼ کسان دلته کې دفن شوي دي.